هر چاته آسان عمل دی ډېر آسان ستا په خوا کې کور کې جومات دی د جومات بل کې پیسې ورکوه بل دی راغی 100 روپۍ هلکه دا 100 روپۍ د میاشتې پکې جمع شوې دا 200 پکې جمع شوې په خدای چې ثواب دی پکې پخوا به زموږ په دې جوماتونو کې ډیوې بلې دی د فرهان علي صاحب یاد دی که او یو لرګی به هغې ته به ډیوټ وي ډیوټ په جومات کې به پروت او په هغې د پاسه به ډیوه وه خو د تیلو ډیوه به چا نه استعمالوله د خاورو هغه خاورو تیلو به بوی کو نو د شړشمو د تیلو پخوا خو شړشم خلکو کرل په پټو کې د شړشمو د تیلو ډیوه به وه هر چا به جومات ته تیل راوړل بوتل به د تیلو ډک پروت او هغې کې به باتی لګېدلې او باقاعده به لوارې ډیوې خرڅېدې د ټیکرې ډیوې به خرڅېدې هغې له به یې داسې معمولي غوندې دغه غاړه جوړه کړې وه هغې کې به باتی پرته وه د مالوچو او چې څوک به رالل وبه یې کتل چې ډیوه کې تیل کم دی نو پکې به یې لږ ور واچو دا به ډیوې به وې او د هغې نه مخکې وه چې کوم قیمتي جوماتونه مو د بادشاهانو یا په ښاریو کې نو قندیل به پکې ویزاندو همدقه ډیوه به وه خو شیشه به ترې تو وه خلکو پکې تیل اچول رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایي دا واورئ مسلمانانو من علق فی المسجد قندیلا چا چې په جومات کې لاټې نه ویزان که د رڼا دپاره یا زه به ترې ووایم ډیوې اویزان ده کړه یا یو بله فیو لګو یا د بجلۍ بل یې ورکو د هغې په برکت په جومات کې رڼا وه حضور پاک فرمایي صلی د ماضي صیغه را طالبانو د تحقق دپاره راځي صلی علیه 70,000 من الملائکة حتی طفئ ذلک القندیل تر څو چې دا بجلۍ مړه شوي نه او یا زره فرشتې به د ده دپاره د بخښنې دعاګانې غواړي په یو 100 روپۍ په یو 50 روپۍ بیل تاله دومره لویه فایده میلاوي دا پیسې د نه بچو ته پاتې شي قبر کې تیاره کې به پروت بیا به څه کوې او رسول الله مبارک فرمایي من بسط فی المسجد حسیرا چې په جومات کې پوزکې خور کا پخوا پوزکي اوس قالین دي د پوزکې خو زر شلېږي قالین نه شلېږي درې نه شلېږي ور دا زده کې د مارونو دا خبره یوازې په قصو په واقعاتو کار نه کېږي من هغه چا چې هغه په جومات کې من بسط فی المسجد حسیرا پوزکې پکې خور کا صلی علیه 70,000 من الملائکة حتی تخرق تر څو چې دا پوزکې شلېدلې نه وي تر هغې پورې به اویا زره فرشتې د دې انسان دپاره دعاګانې کوي دا صحابه څه دا دماغ خراب خو نو دا خو هوښیار خلک رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې منورې نه هجرت وکړو د مکې نه مدینې شریفې ته نو مدینه شریفه کې قبا ورته یوسم چې تاسو د خدای ټول سره معبود دی کې هلته قبا جومات دی مسجد قبا ورته وایي دا یو صحابه و دغلته حضور پاک دیره څه موده دیره و یا 14 ورځې او یا 40 ورځې په هغه ځای کې دیره خو چې څنګه په هغه ځای کې دیره شو نو فورا یې تقاضا وکړه وایي دلته جومات جوړ ګوره اصل شی جومات دی د ټولو نه مخکې نو هغه صحابي ورته وایي د الله رسوله دا زما ځمکه ده او دا په ټولو کې قیمتي ځمکه دی چې دا کم ځای ګوته یې کېښوده او دې ځای کې چې څومره خوښه یې نو جومات ته زما له طرف نه وقف ده فورا یې وبخله او حضور پاک په خپله پکې کار شروع که صحابه هم لګیا دي خښتې راوړي او نبي علیه السلام او میلمه دی او ستړی دی په لارې بلا سفر کړی دی صحابه به ورمنډې کړې وایي د الله رسوله ته به نه اوچتې ته به خښته نه وړې ولې وایي ستاسو ثواب خوښ دی او زما نه دی خوښ صحابه به د خښته واغېسته حضور پاک به بیا بله خښتې ته ګوتې کړې بله به یې راوچته کړه هلته یې خشته جومات جوړ کړه ښکلې به زیدار او هغه صحابي چا چې بخلي کلثوم ابن هدم رضی الله عنه هغې ولې امام مقرر کړ اوس ګوره هغه وخت سره به خلکو څه وي خو قیمتي ځمکې جومات نه ورکړه اوس به هم خلک وایي هلکه دا خو د بلو پیسو پلاټو او جومات له یې ورکړه برکت ته وګوره الله وروستو قرآن شریف کې آیت نازلی لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين هغه جومات کې چې کوم خلک منځونه کوي د هغوی الله صفت وکړه او رسول الله مبارک فرمایي چې کوم انسان په مسجد قبا کې 2 رکعاته نفل وکړل دله به خدای د عمرې برابر ثواب ورکړي
اوس تاسو ناسې حساب وکړئ چې دې کې به څومره خلکو منځونه کړي. اوس هم چې څوک حج له لاړ شي په دوو نه صبرېږي، چې عمرې له لاړ شي په دوو نه صبرېږي. لکونه خلک حج لدي، لکونه عمرو لدي په کال کې، او د هغه حضور پاک د زمانې نه راواله تر اوسه پورې لګیا دي خلک پکې منځونه کوي. د هر انسان چې د عمرې څومره ثواب وشو د هغه به نه کمیږي، او د هغې برابر ثواب به د هغې کلثوم ابن هدم په عملنامه کې لیکلی کېږي چې چا ځمکه بخلې ده او چې چا پکې لومبې کار کړی دی هغې ته ثوابونه روان. څونه هوښیاره خبره. بیا چې حضور پاک راغی مدینې شریفې ته چې دا کم ځای کې مسجد نبوي دی، نو دې ځای باندې د کجورو درمنو کجورې به پکې خلکو چولې درمن. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم لومبې دا وفرمایل وی دلته جومات جوړو، وی دا ځای څنګه دی دلته به جوړ کړو. نو هغه د یتیمانانو پلار یې مړ و ترې جم دی، ترې راغی وی د الله رسوله لا نطلب ثمنه الا الی الله، مونږ یې د خدای نه غواړو خیراتي شو. حضور پاک وینا دا د یتیمانانو دی، داسې نه کوو، د دې چې څه مناسب قیمت یې هغه به ورکوو. نو هغه ځای حضور پاک په بیه واغېسته. پیسې یې چا ورکړې؟ ابوبکر صدیق رضی الله عنه 10 اشرفۍ ورکړې، 10 اشرفۍ، 10 دیناره په هغې یې واغېست جومات. ګوره میلمه دی د مکې نه مدینې ته لاړ، مهاجر دی او داسې وخت کې د انسان د پیسو ضرورت مې 10 اشرفۍ ورکړې د مدینې منورې لومبي جومات یې واغېسته. خورا اوروسه د هغه جومات ثواب څومره دی؟ رسول الله مبارک فرمایي چې څوک په هغې کې مونځ کوي 1 په 1000، نورو جوماتونو کې 1000 او دلته 1، او بل روایت کې 50,000 راځي چې بل ځای کې د 50,000 وکړل او دلته د یو منځو که برابر دی. څومره لوی ثواب دی. هغه د حضور پاک زمانې نه والا اوسه پورې څونه خلکو پکې منځونه کړي، اربونم نه کربونم نه بې شمېره. او د هر انسان چې څومره ثواب شوی دی د ده به کمیږي نه، او د ده برابر ثواب به د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په کاته کې اچولی کېږي. دې ته نیک عمل وایي. څومره چې دی وس کېږي د خپل وس مطابق بس نیکي کوه.